السلام علیکم. ډېر یو مختصره ویډیو غواړم چې په ارتباط د هغه حالاتو باندې وغږېږم کله چې یو څوک دلته اسایلم یې کړی او هوم افیس د هغه کیس ریفیوز کړی او هغه محکمې ته تللی او په محکمه کې بیا د هغه کیس قاضي ریفیوز کړی، نو بعد د هغې نه هغه کس څه شی کولی شي. نو د کې ډېرو ورونو مانه د دې غوښتنه کړې وه چې دې باندې یو څه خبرې وکړه. نو ډېر مختصر غواړم چې تاسو په دې پوه کړم چې کله تاسو اوله محکمې نه جواب منفي واخلئ، نو د هغه نه بعد بلې محکمې ته اصولا یا قانونا تاسو 14 ورځې وخت لرئ چې شکایت وکړئ د دې فیصلې په مقابل کې. په هماغې محکمه کې تاسو شکایت کوئ، خو همدې قاضي ته نه بلکې یو بل قاضي ته شکایت کوئ چې د فیصلې سره تاسو ولې موافق ناست. مګر څه شی چې په دې کې مهم دی هغه دا دی چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې دویمې محکمې ته تلل یا شکایت کول هغه حتمی دی او باید وشي او اتوماتیک دی. متاسفانه داسې نه ده. کله چې تاسو د اولې محکمې نه منفي جواب واخیسته، دویمې محکمې ته چې تاسو کله شکایت کوئ، تاسو سره باید یو قانوني دلیل موجودي. قانوني دلیل په دې معنی یعنی تاسو باید دا وښایئ چې د اولني قاضي ستاسو د قضیه کې تاسو سره یو څه زیاتی کړې ده یا بې انصافي کړې ده یا یوه داسې غلطي کړې ده چې هغه غلطي باعث د دې شوه چې ستاسو کیس د اولې محکمې نه رد شو او منفي جواب مو واخیسته. که چیرې تاسو نشو کولی چې دا ټکی په وضاحت سره معلوم کړئ چې آیا قاضي په خپل په فیصله کې غلطي کړې ده، قانوني ټکی پکې پیدا کړي، نو بیا دویمې محکمې ته د تللو لپاره تاسو سره کوم جواز نشته. په وجود د دې چې تاسو 14 ورځې وخت لرئ، خو جواز تاسو سره نشته چې بلې محکمې ته لاړ شئ او د دې قاضي په مقابل کې شکایت وکړئ. نو همیش دا ټکی ډېر زیات مهم ده چې تاسو پرې پوه شئ چې د دویمې محکمې لپاره د تللو لپاره تاسو باید یو قانوني دلیل ولرئ. هغې ته موږ پوینټ آف لو وایو، یعنی پوینټ آف لو که ونه لرئ تاسو دویمې محکمې ته شکایت کولو کوم خاص جواز نه لرئ. په همدغه ترتیب فرض وکړه تاسو په خپل د اولې محکمې په فیصله کې تاسو یو قانوني دلیل پیدا کړ او په دې باندې مطمئن شولې چې او قاضي قضاوت درست نه دی کړی او غلطي کړې ده او تاسو لاړ شئ شکایت وکړئ او متاسفانه یا بدبختانه ستاسو هغه شکایت هلته قبول نشي او تاسو ته وایي چې نه قاضي غلطي نه ده کړې او دا کوم داسې کومه غټه غلطي نه ده، نو تاسو نشئ کولی چې د قاضي په مقابل کې خپل شکایت درج کړئ. نو ستاسو هغه غوښتنه بیرته رد کړي. بیا په دې صورت کې تاسو څه شی کولی شئ؟ په دې صورت کې بیا تاسو کولی شئ چې یو قدم بلم هم واخلئ او د دې محکمې نه بره محکمې ته لاړ شئ چې هغې ته موږ اپر ټرایبیونل وایو، یعنی UT اپر ټرایبیونل. دا اپر ټرایبیونل بیا دلته ججان او قاضیان لږ ستر قاضیان دي او د دوی نه لږ صلاحیت او اختیارات زیات دي. نو تاسو بیا د خپل شکایت د دې ځای نه اخلئ راساً اپر ټرایبیونل ته وړئ او هلته تاسو د دې درخواستي کوئ، د دې غوښتنه کوئ چې ستاسو په قضیه کې اولي قاضي څه غلطیانې کړي دي او تاسو غواړئ چې د هغې په مقابل کې تاسو ته اجازه درکړل شي چې تاسو دا قضیه دوباره محکمې ته راشي او واورېدل شي. دې ته بیا مونږ د خپل اپلیکیشن د پروسیجر ته مونږ پرمیشن ټو اپیل وایو، یعنی اجازه غوښتنه چې تاسو محکمې ته راشئ. نو دا دویم سټپ بیا تاسو اخلئ چې وشئ کولی چې قناعت ورکړئ اپر ټرایبیونل ته چې ستاسو د کیس په یعنی اوله فیصله کې څه غلطي وه. که چیرې د محکمې تاسو سره ونه منله او منفي جواب یې درکړه، نو بعد د دې نه د مخکې تللو لپاره هم لاره شته چې هغه بیا های کورټ ته ځئ یا کورټ اډمنسټریټیو کورټ ته ځئ.
خو یو شی باید سړی پې باندې ځان پوه کړي چې څونه چې بره ځئ او قاضیان تاسو سره ستاسو په دلیل کې موافق نه وي نو ستاسو چانسز د مخکې تګ دپاره کمیږي. نو دا دوه مرحلې دوه کوټه چې اول فرست یر ټرایبیونل او بعد هغه نه بیا اپر ټرایبیونل دا مراحل ستاسو د اولې د محکمې فیصلې سره تقریبا نښتي دي او همیش ترې نه استفاده کوی شئ خو که چیرې تاسو قانوني دلیل ولرئ او که ونه لرئ نو د مخکې تګ دپاره ستاسو هغه اپلیکیشن اچول او تلل کومه خاصه ګټه نه لري. نو دا هغه ابتدایي معلومات چې ما غوښتل تاسو درکړم چې که چیرې ستاسو کیس د اولې محکمې نه ردیږي نو تاسو نور بیا څه کولی شئ. د ده نه بعدا چې بیا نور څه مراحل دي هغې باندې به زه تاسو سره جدا په بل ویډیو کې خبرې وکړم. ډېره مننه. السلام علیکم.